اختر نمخ کی درس کی دا خبره راغلی و چې د نهمې ذوالحجې نه دیارلسمې ذوالحجې د مازدیګره پورې تکبیرات تشریق په هر انسان باندې ویل واجب دي. نارینه به دا په زور آواز باندې وي او زنانه به په رو آواز باندې وي. نن دیارلسمه ذوالحجه ده، تکبیرات تشریق نن ختم شو. اوس په دې منځ کې که د چا نه تکبیرات تشریق پاتې شوي د هغه دپاره حکم دا دی چې هغه دې په دې باندې توبه استغفار وکړي. ځکه بعضې عبادتونه داسې دي چې هغه د یوې خاصې زمانې سره تعلق لري. هغه خاصه زمانه چې تیره شي د هغې نه پس دغه عبادت بیا انسان نشي کولی، نه د هغې قضا کیدی شي. تکبیرات تشریق دي د هغې دپاره شریعت یو څو ورځې مقرر کړي وي. هغه ورځې تیرې شوې نو اوس که په دغې ورځو کې د چا نه تکبیرات تشریق پاتې شوي د هغه دپاره حکم دا دی چې دی په دې خپل ګناه باندې توبه استغفار وکړي. د اختر لمونځ دی د هغې دپاره یو خاص ورځ مقرر ده، د اختر ورځ ده. د اختر ورځ تیره شي نو د اختر د ورځې نه پس هغه عبادت بیا نه کېږي. دغه شان قرباني وه، په چا باندې که قرباني واجب و او د قرباني نه یې کړي نو دی اوس په عامو ورځو کې قرباني نشي کولی. د دې سړي دپاره دوه خبرې دي. اولنۍ خبره خو د ده دپاره چې کومه ضروري او لازمي ده هغه دا ده چې دی په دې خپل ګناه باندې توبه استغفار وکړي. ځکه تاسو ته ما ویلي درس کې مخکې دا خبره راغلې وه، نبي علیه السلام د داسې کس دپاره چې د هغه وس کېږي او قرباني نه کوي ډېر سخت وعید بیان کړی چې داسې کس دې زمونږ عیدګاه ته نه راځي، زمونږ سره دې د اختر په مانځه کې نه شریکېږي. نبی علیه السلام د هغه دپاره ډېر د خفګان او د غصې اظهار فرمایلی و. نو که چا قرباني نه یې کړي د هغه غاړه به په څه خلاصېږي. د هغه دپاره دوه خبرې دي. اولنۍ خبره په دې خپل ګناه باندې توبه استغفار وکړي، او دویمه خبره د هغه دپاره ضروري دا ده چې متوسط درمیانه څاروي، درمیانه چیلې د هغې قیمت به راوالي او دا به چا فقیر مسکین له ورکړي. د هغه دپاره دا دوه خبرې لازمي دي. نو دا دوه خبرې چې کله د وکړې امید دا دی چې غاړه به خلاصه شي او آینده دپاره به احتیاط کوي چې د اختر په ورځو کې به د قربانۍ اهتمام کوي. داسې کس چې په هغه باندې قرباني واجب ده.